نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسم پارا دیرشتم نمبر آیت دی. دی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دادي. په مخکې آیاتونو کې الله پاک د دشمنانو حالات او د هغې انجام جهنم بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د الله پاک د دوستانو او د محبینو حالات او د هغې نتیجه جنت بیانېږي. نو مخکې د کافرانو انجام ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې د مؤمنانو نتیجه جنت ذکر کیږي. الله رب العالمین فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي د مؤمنانو نه به تپوس وشي کوم کسانو چې ځان د شرک او د کفر نه ساتلی دي، د گناهونو نه ځان ساتلی دي. دوی نه به تپوس کی چې الله رب العالمین د طرف نه څه نازل شوي، یا به دوی نه دا تپوس په دنیا کې وشي یا به د دوی نه دا تپوس په آخرت کې وشي. دوی به وایي چې الله پاک کوم کتاب نازل کړی و هغه خو ټول د خیر او د کامیابی کتاب چې هغې کې د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابي و هغه کتاب الله نازل کړي. نو الله رب العالمین د دې نتیجه بیانوي چې دا کسان چې د قرآن کریم متعلق دا نظریه او سوچ لري چې دا د الله کتاب دی او دا د کامیابی کتاب دی، دوی د پاره به په دنیا کې الله جل شانه هم خیر ورکړي، د دوی د دنیا رزق په فراخه کې، د دوی به د دنیا ژوند پاکیزه کې، دوی ته به الله جل شانه په دنیا کې فتح او کامیابی ورکړي او په آخرت کې به الله جل شانه دوی ته ډېر زیات ثوابونه ورکړي. د یوې نیکۍ بدلی به یو په لس او یو په 200 چنده سیوا ورکړي او الله جل شانه به دوی نه په قیامت کې د خپل رضامندۍ اعلان وکړي. په دنیا کې هم د دې قرآن منونکو دپاره خیر او په آخرت کې هم د قرآن کریم د منونکو دپاره خیر او الله جل شانه فرمایي دیل بز مزیدار کور په قیامت کې ورکړي. هغه کور هغه جنت دی، د همیشه والی باغ دی او دی چې کله هغې ته داخل شي دا به دومره مزیدار وي چې د هغې د اونو او د محلاتو لاندې به نهرونه بهیږي او دوی چې په جنت کې څه زړه غواړي هغه به الله پاک دوی ته ورکوي. خو په جنت کې به د ګناه خواهش نی، نو د ګناه څیزونه به انسان نه غواړي، ځکه جنت ته چې انسان داخل شو نو دی به پاک وي، نو په پاک طبیعت کې پاک سوچونه راځي، نعمتونه به الله پاک دوی ته دوی د طبیعت مطابق ورکړي څه چې غواړي. او الله پاک فرمایي دا د ټولو متقیانو نتیجه دا د یو کس پورې خاص نه ده چې د ته به جنت ملاویږي او بل چاته به گویا نه ملاویږي، نه چې څومره متقیان پرهیزګاره نیکان خلق دي
دی ټولو ته الله پاک دا د همیشه والی جنت او د همیشه والی نعمتونه او څه چې دوی غواړي هغه ټول نعمتونه به دوی ته ملاویږي. بیا چې کله په دنیا کې دا نیکان خلق وفات کیږي نو په مخکې آیاتونو کې د کافرانو د وفات کېدو حال بیان شو چې هغوی کله وفات کېدل نو هغوی به وي مونږ خو ګناه نه ده کړې. نو فرشتو ورته وایي چې نه تاسو څه کړي دي الله ته معلوم دي. اوس به دې ځای کې هغه کسان چې هغوی مؤمنان دي قرآن یې منلی دي په قرآن کریم یې عمل کړی دي د دې تلاوت یې کړی دي په دې ایمان راوړی دي ای چې کله وفات کیږي نو دینه بعد دا فرشتي روحونه وباسي خو دوی به د ګناهونو پاک وي. نیکان خلک دوی ته فرشتي سلامونه کوي لکه د چا یو ډېر دروند مېلمه وي او هغې ته ډېر لوی لوی خلک سلام ته ودرئ نو چې کله دا مؤمنان نیکان خلک وفات کیږي دا فرشتي به دوی ته سلامونه کوي او بیا به دوی ته ووایي چې تاسو ځئ جنت ته لاړ شئ ځکه په دنیا کې تاسو نیک کارونه کړي. مخکې ذکر شو چې کافرانو ته به وویل شي جهنم ته لاړ شئ او مؤمنانو ته به وویل شي اوس دلته ذکر کېږي چې ځئ تاسو جنت ته لاړ شئ. نو دا مرګ دا یو داسې حقیقت دی چې دا تمام انسانان مني. خو د مسلمان سوچ دا دی چې د مرګ نه بعد به ایله دمه شم آرام او خوشحالي به حاصله کړم او د کافر سوچ دا دی چې بس مړ شو نو قصه ختمه شو. مسلمان د مرګ نه بعد ژوند مني او کافر د مرګ نه بعد ژوند نه مني. نو الله پاک د دواړو حال بیان کړ. کافر ته به وویل شي زه جهنم ته لاړ شم او مؤمن ته به وویل شي زه ته جنت ته لاړ شم. نو د روح با د مؤمن علیین ته لاړ شي چې د اوم اسمان نه برا د نیکانو د روحونو مستقر دی او د دو قبر بعد د جنت باغچه شي. منګو تاسو عقیده ده چې قبر یا د جهنم د کندو نه کنده ده او یا د جنت د باغچو نه یو غټه باغچه ده. نو دا مؤمن خو د جنت باغچې ته لاړو د ته به وویلی شي زه جنت ته لاړ شم. ولې ځکه په دنیا کې ایمان راوړی دي او د دین د خاطر یې قربانۍ ورکړي تکلیفونه یې تېر کړي. نو په دنیا کې دا کافران د ایمان ولې نه راوړي؟ دې ته خو ښه معلومه شوه چې د الله کتاب نازل شو پیغمبر علیه السلام راغی د پیغمبر علیه السلام په لاس معجزات ښکاره شول نو بیا ولې نه مني؟ نو دی کم عقل دی انتظار دی ته کوي چې یا خو کله د مرګ فرشته راشي بیا به زه ایمان راوړم. نو د مرګ فرشته خو چې راغلی بیا خو ایمان نشي راوړی. بیا که ډېر وایي چې ایمان نه وړم لکه فرعون چې مړ کېده نو وایي زه ایمان نه وړم. الله پاک فرمایي چې موږ ورته وایو چې اوس ایمان نه وړو مخکې خو دې نه راوړو نو په وخت د مرګ کې خو ایمان نه قبلېږي. نو دا کافران کم عقل یا د الله جل شانه د طرف نه د قیامت فیصله راشي نو چې د قیامت فیصله رااله بیا هم ایمان نشي راوړی. معلومه دا شو چې دا کافران ظالمان دا ناپوهه دي ځکه ایمان نه راوړي. که دوی چېرته ایمان راوړي نو قیامت ته او عذاب او مرګ ته به انتظار نه کولی. لیکن چې دا کافران ایمان نه راوړي دوی چې کوم عذاب نه مني او کوم پسې ټوکې کوي څنګه چې پخوانو کافرانو ته د خپل کفر او اعمالو سزا ملو شوه دغه شان به دوی ته هم سزا ملو شي. نو الله جل شانه فرمایي وقیل للذین اتقوا او ویل شي کسانو ته چې هغوی متقیان دي ماذا انزل ربکم څه شي نازل کړی دی کوم کتاب نازل کړی ستاسو رب قالو نو وی بدوی خیرن چاغه خیر دی خیر د دنیا او د آخرت د کامیابی کتاب للذین د پاده کسانو احسنو چغی نیکی وکړه په هادي دنیا پدی ژوند د دنیا کې حسناتن د دوی د پاره د دنیا کامیابی ده په دنیا کې کامیابی ولدار الاخرت خیر
او خامخا کور د آخرت د دوی دپاره ډېر بهتر دی ولنعم دار المتقین او خامخا ښه دی کور د متقیانو جنات عدن جنت د همیشه والد یدخلونها دی به داخلي کی دی جنت ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې د اونونه نهرونه د هغې د محلاتونه نهرونه لاندې لهم فيها ما يشاءون د دوی دپاره به وي په دې جنت کې هغه څه چې دوی یې غواړي كذلك يجزي الله المتقين همدارنګې بدله ورکړي الله پاک ټولو متقیانو ته الذين تتوفاهم الملائکة متقیان آکسان چې وفات کی دوی لرا فرشتي روحونه د دوی نه قبض کوي طیبین دوی به پاک وي د کفر او شرک نه یقولون وی بدا فرشتی دی مومنانو تا پا وقت مرگ کی سلام علیکم سلامتی دی پتا سبان دی ادخل الجنتا تاسو داخل شی جنت تا بما کنتم تعملون پا سبب دا عمل ستاسو چه تاسو کردی پا دنیا کی هل یندرونا دا کافران انتظار نکی چی ایمان نروڑی الا انتاتیهم الملائکتو مگر دا چراشی دوی تا فرشتی دا مرگ او یادی امر ربکا یا راشی دوی تا حکم دا ربستا دا قیامت او دا عذاب کذالکم دارنگی فعل الذین من قبلهم کڑی واکسانو چی دین اوڑان دیو چی عذاب براغی بے ایمان نوڑ لیکن بیان قبلی دو وما ظلمهم اللہ او ظلم نو کڑی پدی باندی اللہ پاک ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دا کافران چې په خپل ځان باندې دی ظلم کو چې دی کفر کړو شرک یې کړو فاصابهم سیئات ما عملوا پس ورسېدو د کافرانو ته بد سزا د دوی د عمل وحاق بهم او راغی په دوی باندې ماغه عذاب کانو به یستهزئون چې دی باغی پسې ټوکې کوونکي واخر دعوانا الحمدلله